خوشحالی رسو پاتې شوي بمقعدهم په خپل ناسته باندې خلاف رسول الله صلی الله علیه وسلم رستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په مخالفت د رسول الله دلته کور کې ناست دي او بریتونه تاوی او خوشحاله دي چې موږ ورته عذر وکړو ځئ مه ځئ خیر دی وکرهوا ان یجاهدوا وبد ګڼي دا منافقان چې جهاد وکړي په خپلو مالونو باندې او په خپلو نفسونو باندې فی سبیل الله په لار د الله کې وقالو وایي لا تنفروا فی الحر موضع په سخته ګرمۍ کې دا غذا په انتهایی ګرمۍ کې وه ابو حسیمه یو صحابي دی ډېر وروسته پاتې شوی دی خپل باغ ته راغی بیبي ده او ښه ښایسته ډولۍ زنانۍ ده او هغې سوري ده مزدار سوري ده چڼکاو کړی دی او په هغې باندې فرش خاص کړی دی او ښایسته کجورې خرما را شکولي دي تورملې کجورې او یخې اوبه ورسره دي دی راغی چې راغی د هر څه اوس پراته دي او ښځه ورته ورسره خپل اوزار د خپل ځای دی خپل باغ دی بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر خدا په ریګونو کې رواني په سورو ریګونو کې او په سره ګرمۍ کې ابو حسیمه ته بدلته دی مزو ته پروت یا فورا بس اګار سې پرېښودو او پوخ باندې اوښې زر زر زین کا او وی تاړه او سور شپې او خپل نزای والیسا او خپل تورې ځان سره والیسا منډې کړه نبی علیہ السلام یو ځای کې روان دی په دې سره غرمه کې داسې ګرد چتی یو کس را روان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ابو حسیمه دي شي هرې پلانې شي بس چې لږ ساعت کې دا کلی راورسېد نبي علیه السلام ډېر زیات خوشحاله شو د هغه په راتلو باندې دا صحابه کرام لا تنفروا بالحر موزئ تاسو په سخته ګرمۍ کې منافقانو ته وایي ولته ورته ووایه دغه ګرمي ده نارو جهنم اشد حرا اور د جهنم ډېر سخت دی د ګرمۍ په لحاظ سره لو کانو یفقهون کاش کې دا منافقان پرې فلیضحکوا قلیلا وسخاندئ لږ چې دا عمر د دنیا دی ولیبکوا کثیرا او با ژاړئ ډېر په آخرت کې جزاء بما كانوا يكسبون دا د بدله په سبب چې تاسو کسب کول فإن رجعك الله إلى طائفة منهما إن رجعك واپس که تعالی رائے پیغمبر اللہ یو جماعت تر منافقانو نو فاستأذنوك للخروج دی بجات وارستانا د پوتلو لپاره چې جی دا ځل در سره موږ ځو فقلت ورته ووایه لن تخرجوا معي ابدا هیڅ چرې موځئ زما سره هیڅ چرې ولن تقاتلوا معي عدوا او هیڅ چرې مه جنګېږئ تاسو زما په معیت زما کې د دشمن سره ولې بس تاسو کوم ټیمونه تیار وکړئ انکم رضیتم بالقعود اول مره یقینا تاسو خوشحاله شوي په ناسته باندې اول ځلې فاقعدوا مع الخالفین کینئ سره د رسو پاتې شوو خلکو نه چې هغه ماشومان دي او زنانه دي عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین او جلاس او یو بل دی دا درې د منافقانو سرونه دي په مدینه کې او دوی چې څه کړي نو هغه چا نه پټ دي مړ شو د دې یو زوی دی او د هغه نوم بل و بیا ورته نبي علیه السلام عبدالله ابن عبدالله نوم عبدالله د عبدالله دا د پیغمبر خدا ډېر خاص شاګرد و او ډېر خاص مینه لرونکی و او هغه سړی دی چې پلار یې ګډې وړې په یو غزوه کې ویلې وي او چې کله راغلی و چې موږ کله مدینې ته راشو یا پکې دا هم ویلې وه چې عزتمند به لږ یو عزت به وباسي یعنې زما ملګري به موږ به لږ وو پیغمبر او د ملګري به مدینې شو او ده خو دا خبره یې اورېدلې وي چې کله د مدینې پرې ور باندې خلک را دننه کېده د توره د بیس ته ولې چې عبدالله راغی پلار یې دلته ته دننه به نه دی چې څو دې ویلي دی چې زه ذلیل یم او پیغمبر خدای ته زما لار ورته ولاړ ودي او نور هغه حدود هغه دا چېرته وي نبي علیه السلام پسې سړی ولېږه چې راشه دې ملګري ته دې اوس ما کور ته نبي علیه السلام ورته لکه زه پرې مرداره ده څه به ډېران کې به ګوتې دي دا هغه هلک راغلی پیغمبر خدا چې کله یې مړ شو ای د الله پیغمبره هغه
بدقسمت اخلاق او راشه مونځم پې وکړه اوس کمیس وله ورکړه او کمیس ورته خپل کفن کړه او مونځ پې وکړه راشه نبي علیه السلام زه درځم ته کار کول زه در روان ولا تصلي على احد منهم مات ابدا نبي علیه السلام راغی دې قبر ته کوز کړی و دی پرې راویسته او پرې خپلو غوړو باندې کېښودان ته عبدالله بن ابی بن سلول او خپلې لاړې یې پیتو کړې او خپل کمیس یې ورکوه او هغې ورته واپس او بیا هغه ویل راشه مونځ پې وکړه جنازې پې وکړه څنګه جنازې نه واپس شو قرآن داسې راغی ولا تصلي على احد منهم مات ابدا مونځ به نه کوې ګورې په یو خپل تن باندې منافقو نه چې مړ شي ابدا چرم ګورې ولا تقم على قبره او مو ودرېږه په قبر د منافق به بیا نه ودرېږي ولې انهم کفروا بالله ورسوله یقینا دا منافقان کافر شوي په الله او د الله په پیغمبر وماتوا وهم فاسقون او مړ شو دوی په حالت د فسق او د کفر کې ولا تعجبك اموالهم واولادهم خوند درنه کی تعالی مالونه د منافقانو بچی د منافقانو انما يريد الله ان يعذب بهما خامخا اراده کوي الله چې عذاب ورکړي منافقانو ته بها پرې بچو باندې په دنیا کې د مال او دولت او بچي پرې الله معذب کوي قسمه قسم خبرې ورته راولي وتضحك انفسهم وهم كارهون او وتضحك وبوزي اگر نفسونه دي مړه بشي او ای بعد وی چې کوم دی په حالت کفر کې واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله کله چې نازل شي او سورت په دې مضمون باندې چې ایمان راوړی په الله او جهاد کوي په معیت د رسول کې استاذنک اول طول منهما خانو جات حاصل استانه خواندان د مالداري منهم د منافقون وقالوا ويبا ذرونا نكن مع القاعدين فريد منګه چې شو استودنا استوزنانه او ماشومان سره رسو بیا یکون مع الخوالف دی را دي شي په دې چې شدا منافقان د زنانو سره ناس خوالف جمع خالفتون د رسوبات زنانه وتوبع على قلوبهم مور ولا شيء پړو باندې فهم لا يفقهون پس دوی نه پوهیږي لكن الرسول والذين امنوا معه لیکن پیغمبر خدا وا کسان چې مؤمنان دي د پیغمبر سره جهادو باموالهم وانفسهم جهاد کوي په خپل مالونو په خپل ځانونو باندې اولئک لهم الخيرات دا کسان دې لپاره بهتر او غوړوالي دي اولئک هم المفلحون دا کسان کامیاب دي عد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها تیار کړی دی الله دې لپاره جنتونه چې وي باندې مانو او نو داګه مختلف ولي خالدين فيها همیشه اوسې کې په دې کې تمام نعمت ذلك الفوز العظيم دا کامیابی لویا وجاء المعذرون رال العذر پیغمبر خدا وسرا ورسید مدینه ته راغی اتیا کسان او دوی عذرونه برابر کړي دی ورال پیغمبر خامخ وجاء المعذرون رال العذر پیش کوم کی من الاعراب باندې چانو کما عرب چې په خاریو کې سیږي هغه ته عربي وای او داګه جمع عرب دی او کوم چې په باندو کې سیږي هغه ته اعرابي وای او جمع اعراب باندې چان هغه ورته بودوان وای بودوان وجاء المعذرون من الاعراب رال الاغوزر پیش کوم کی د بودواننا ليؤذن لهم چې اجازه ورکړي شي دي تا وقعد الذين او ناسي یا کسان کذبوا الله ورسوله چې نسبت درو کړي الله او رسول ته سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم زرد چې وبرسي کسان چې کافرانو دي عذاب درناک ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما للمحسنين من سبيل والله غفور رحيم منا ليس على الضعفاء نشتا په کمزور باندې ماشومان دي بوډاګان دي زنان دي ولا على المرضى نشتا په بیمارانو باندې ولا على الذين نشتا ځوانان ولکانو لا يجدون جنم بما خرجا ينفقون چې خرج کی پر ټول سنشتا على الضعفاء نشورا حرج سګنا بنشتا او کلا
چې کلی کې ناست او شیطانی نه کوي اذا نصحوا لله ورسوله کله چې په کلی کې خیر لټوي د الله د دین او د الله د رسول ما علی المحسنین من سبیل نشر پر کاروان سلار د مؤاخذه والله غفور رحیم الله بهون کې وربانه ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهما او نه پاک کسانو باندې سبوچتا اذا ما اتوك چې دا تراشی لتحملهم چې ته بار کې یعنی سورلی ولا ور کې قلت تو ورته الى اجل ما احملكم زنم ما هغه چې تاسو به بار کوم باغی علی باغی تولوا وهو بسر مجلسنا واعينهم تفيض من الدمع ويجي سترګې دا ویلو کنا ولی حزنا الله يجدو د وجه د غم کول نه بدري چې نمو میدوي ما هغه خرچا ينفقون چې خرچ کی په لار د الله کې انما السبيل خامخالار د مؤاخذه او د ګناه على الذين فاتسان باندې دا استاذنونك چې تا نه زیات حاصل پیغمبره وهم اغنياء دي خسر مایدار او مالدار دي رضو بیا یکون مع الخوالف خوشاله شي دي په دې چې شي رستو د خلو سره ناس وتبع الله على كل مهر ولله كلنا وهم لا يعلمون فدين کوي په دی باندې يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهما يعتذرون اليكم عذرنا پیش کوي بتا ته پیغمبره دا پیغمبر خپل روان دي عذر و پیش کوي تا اذا رجعتم اليهم کله چې دی منافق تو واپس شي قلت ورته وایا لا تعتذروا هیڅ ما عذر ما پیش کوي لن نؤمن لكم زبتاسو یقین نکوم قد نبأنا الله من اخباركم یقینا خبر را کړې مونږ ته الله تاسو خبرونه وسير الله عملكم ورسوله زرد چګوري به الله تاسو عمل ته رسول ګوري آئنده ومنگ در تگور چی ٹکی گئے کنا ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده بیا وہ واپس پیشی تاسو آغازاتا چی وہ ادے کو پٹو اخکارو باندی وینبیکم بما کنتم تعملون بس خبر بکی پاگی چی تاسو عمل کولو سیحلفون بالله قسمون بخوری پا اللہ باندی ددی خبری بالله لکم تاسو بقسمون خوری اذن کلبتم الہم کلچ تاسو واپس شید منافقو تا سر پارا لتعرضوا عنهم چې تاسو مخ واړوي د پلیتانو نه نو فعرضوا عنهم مخ واړوي ورکه کوي زجران تنه مخ واړوي انهم رجس یقینا دا منافقان ګندګی دا عقیده اسقاده عمل اسقاده معامله اسقاده معاشرت اسقاده معیشت اسقاده سیاست اسقاده ارسی ګندګی انهم رجس ومأواهم جهنم او زیدو سدلی جهنم دے جزاء بما كانوا يكسبون دا بدراب سبب دے داگی چلی قسم قول یحلفون لكم قسمون بقری تاستا لترزو عنو کتاس خوشحال شهدینا فإن ترزو عنو کتاسو اللہ ورازی کی کہ منافقونا رازی شهدی فإن اللہ لا ارزان القوم الفاسقین یقینا اللہ در رازی کی کہ قومنا فرمان نچلا منافقان دی دا زید ابن سوحان یو ډیروي شیخ الحدیث دی ماته استغفر ویل مرګرو ته درس وکړو یو باندې چې په ناشته چې باندې چې ناشته باندې چې غدي نهاون یو غزا شوی و او د زید صاحب نه پکې دا غس لاس کټ شوی هغه خسته درس وکړو دا بوتو ورته سي ګوري باندې چې وای تقریر خو ډیره مزه راکړه خدا تعالی سو په شک کې هغه ته وای زید صاحب ته وای زید صاحب ورته وای چې زید ابن صفوان الکا دا څنګه تا پښه وکړه د پیګم چې الله سبحانه شي کړی وګړه کې کنه سي کړی هغه ورته چې قوم خو خیل اسبي تا درا پته نشته چې قوم خیل اسبي کوي یعنی غله به خیل اسبي کول نشي ابو رسول خبره کبه اخلاقونه نو قوم خو خیل اسبي کوي دا یې چې ما دا معلومات چې دیني خبره کوي کې غسبه کوي هغه صدق الله الاعراب اشد كفرا ونفاقا اجدروا الا يعلموا حدود ما انزل الله على خدای بیا رښتیا وایي چې دا باندې چان ډیر سخت دي په کوپر کې سخت کافران دي او ډیر سخت دي په نفاق او اجدروا ډیر لایق دي دې خبرې چې الله يعلم حدود ما انزل الله چې ونشي په حدود او احکام دا هغه کتاب باندې چې الله نازل کړي خدای ستاسو باندې کیږي دې چې على رسول والله عليم حكيم ومن الاعراب اس بدي اعراب
صفتنا قرآن كي وصفكي مزمتم كي ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما بل باندې چانو کې هغه باندې چانم دي چې نسی او غني هغه چې دوی خرج کوي مغرمان تاوان هر افضل ټیکس کو نه ملایي ويتربصوا بكم الدوائر او انتظار کې پتا سبحانه دا هغه مصیبتونو چې ولیدونکو زمانه علي چیرې دا مسلمانانو غرق شوی وړ شوی دا ټیک سونه را نه وایي سړیا کار کوي کار عليهم دائره السوء بدی باندې دي دا ناکار چې ولیدونکو عذاب دی بدی منافق باندې والله سميع عليم الله اوریدونکو ادار سو په دې پار سبانی ومن الأعراب من يؤمنوا وستول باندې شان دي سندي ومن الأعراب بعضي بدوان چدي من اگر يؤمن بالله واليوم الآخر ایمان راوړي په الله او په ورځ وروستۍ باندې ويتخذوا ما ينفقوا قرباتنا او نسی هغه چې دوی خرج کوي سبب د نزدېکتونو عند الله په نزد الله باندې وصلوات الرسول او ګڼي دي لرا دواګانې د پیغمبر الا انها قربة لهم خبردار یقینا دا دوی عطیا دا قولا سبب د قربت دې د دې باندې نه کار بودیانو لپاره سيدخلهم الله برحمته زردا چې د بکی الله دې په خپل مهرباني کې ان الله غفور رحيم الله بخون کې مهربان دي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم يوزني امام ابو حنيفه رحمه الله مدينه ترى نو امام مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ السلام ملاقاتوں کو نہیں پیجندنو ورته چې من عین اجیتا د کوم ځای نه راځي هغه ویل من کوفه زه خو د کوفې نه راځم امام مالک ورته الکوفی لا په کوفیانو کې وفاداری نه وي هغه ته اشاره کوي کنه چې تاسو حسین هم درو وخته او تل زره کسان ور سره بیعت کړو او به هم آلته پرې خو د یزید په وجونو دوه او یا کسانو سره شهیدان بعد خلک یزید علیه الرحمت د فلپدیم نه پیږي دي شیعه دون لا یجرمنکم شنعان قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقرب للتقوى د شیعه سره دون مخالفت راغی چې حسین ته اوس باغی وي چې رحم الله یزید ته خو باغی شکره حالانکه هغه شهیدان دي پیغمبر خدا قرآن دوا بیا کسان د تندې په حالت کې حتی حسین په منځو ولاړ دی او سره دې پرې کړه ماخه دا کتابونه له ګوري بیا خبرې کوي دا تشته استادانو خبرې ورېدلې شي یزید یې پیغمبر یو دی او سماره پیغمبر وو یزید نه صحابي دی نه نیک دی تاسو به شرکایت نه وکي لا نشک په شانه بل په ایمان زمونږ راکایي کتاب وایي یزید په باره کې شک نشته چې پاسې کو کنه په دې کې مشک دی چې مسلمان باندې شي کړي بیا دې دا هم شیو دا ټول دې شي دا ونه چې را قرآن شي دا پرې پوهیږي دا خبره وساده ساتي زهر شو دي خپل عالمانو ته چې کوم کندو باندې سر شي الله دې موږ ټول ته هدایت وکړي نو امام ابو حنیفه ته وایي چې من عین جئت من کوفه الکوفی لا یوفی امام صاحب غږ نه کوي کله کله درس شروع شو موتا چې درس پوره شو نه درس لا شروع نه دی امام مالک وخسته جامع واچولې او اتر به بازار پورې کړ کله به حدیث وي او به درس شروع کوي نو مخکې دا د عادت چې څوک په فقر و نورې یو قرآن چې درس شروع امام صاحب فور پاسي دې زنه رکو شروع والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم
سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. جديد دايولا ببيع تبيع ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. امام مالک داسې امام ابو حنیفه ته دې سوال جواب راکړ چې که زه د کوفې یم نو زه خلکو کې شامل نه یم چې د حسین په دشمنانو کې استاد که داسې د پاک ښار دی د پیغمبر او قرآن وایي چې د دې نه چاپېره منافقان دي او د دې په دې منځ کې په دې کلي کې دننه موسیږي او دا داسې سوچه منافقان دي چې مردو علی النفاق. عبدالله بن عباس وایي مشق یې کړی دی په منافقت کې مشق رخصوا في المنافقة او رنوا في المنافقة تبرین کړی دی مشق کړی دی په منافقت. پیغمبر چې ته صاحب وحی تیم نه پیژنم زه پیژنم الله نو بس امام د امام صاحب سره ډیره و د منصور نه چې کله تللی و شیخ عبدالرحمن صاحب موږ ته په درس کې راغی او ګوته په ګوته مې نیولي او مسجد نبوي ته ومانځه راغی او هر یو د بل نه استفاده هم کړې وه. امام صاحب د هغه په حدیثو کې او امام مالک د امام ابو حنیفه په فقه کې استفاده هم کړې او ګوته په ګوته ځکه وایم چې نن حنفي د شافعي دشمن دی او شافعي د حنفي دشمن دی. د احناف لمونځ په شوافي پسې نه کېږي د شوافي په احناف پسې نه کېږي او دا چې کوم دی دغه چې کوم دی دغه ته څه وایي نبي دغه چې راوتي هغه مفتیان چې دغه ده د احناف وکیلانی احناف دي څه ورته نو ما چې خدای رسول وکیل څوک چې تر احناف منګه فقه حنفي منو او دا د قرآن او سنت سره ډېر مطابق خو داسې احناف نه وي لکه دا خلک هغه ابو حنیفه ویلي زه وایم د بخاري د امام ابو حنیفه د مذهب کتاب دی خلک مذهب ابو حنیفه وایي چې اذا صح الحديث فهو مذهبي او بخاري صح الكتب بعد كتاب الحديث. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار اغا وړاندې کیدونکي خلک هجرت الاولون چې وړاندې کیدونکي دي هر قسم خیر ته د مهاجرینو د انصارونه او دا کسان چې تابع کیږي دوی به احسان په نیکۍ سره تر قیامت پورې ټول رضی الله عنهم ورضوا عنه الله راضي دې د دینا کی راضي دې الله نه وعد لهم جنات تیار کړی الله دې لپاره باغونه تجري تحت الانهار چې بهیږي بنا داغه مختلف ولی خالدین بیا بدا مشو ذکر کې همیشه ذلك الفوز العظیم. وممن حولكم من الاعراب زنی د ارګر چاپیرا د دینا وممن حولكم زنی چاپیر استاسو د اهل مدینه اعراب دی منافقان دی ومن اهل المدینه خود د اهل مدینه منافقان دی مردو علی النفاق مشق کړي دي پرې مشق کړي دي تمرین کړي دي پرې نفاق کې لا تعلمهم ته نه پیژنې صاحب وحی نحن نعلمهم ذی پیژنم سنعذبهم مرتين زردتی له عذاب ورکومګه چن ثم يردون الى عذاب عظیم بیا واپس عذاب لوی دا واخرون اعترفوا بذنوبهم نور کسان دي دا صحیح کسان دي اعترفوا بذنوبهم اقرار کړي په خپل ګناونو خلطوا عملا صالحا واخر سیئا کړي دي عمل نه کټ کړي دي خپل نیک عمل را چې باقی سونه غزوات دي دا دوی کړي واخر سیئا او بل عمل باندې ورسره کټ کړي دي چې هغه تبوک ته تله عسى الله ان يتوب عليهم قريبا رجع الله بقبول توبه بدی باندې ان الله غفور رحيم یقینا الله بخون کې مهربان دی. خذ من اموالهم وال پیغمبر د مالونو دي شکمرګرونا صدقتن چاندې لرا تو طاهرهم چې پاکي دي په دی باندې او تزکیهم او تزکیه کې دی په دی باندې وصلی علیهم او دعاګانې وکړي تا ان صلاتک سکن لهم یقینا استا دعا دې لپاره اطمینان قلبی دی والله سميع عليم. الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه ولنبوي بي یقینا الله قبل الله توبه لرا ان عبادي خپل بندگانو نه او صدقات او ولي الله زکاتونو خیراتونو لرا وان الله هو التواب الرحيم او یقینا الله ډیر توبه قبولونکي مهربان دی. ورته وایا وقل اعملوا کوي تاسو فسير الله عملكم ورسوله
ګوري به الله تعالی ستاسو عمل دا او پیغمبر به هم ګوري او مؤمنان به هم ګوري. وستردون الى عالم الغیب والشهاده او زر دا چې واپس وکړي وستردون زر دا چې واپس وکړي شي هغه ذات ته چې واقف او عالم دی په پټو ښکارو باندې. وینبئکم بما کنتم تعملون بس خبر به کي تاسو باندې چې وایي تاسو څه کولم. دا ملګري نور نیکان صالحانو هغې عذرونه پیش کړه هغه دغه شو. 3 کسان داسې دې عذر نه دی پیش کړی. یو کعب بن مالک دی، یو هلال بن امیه دی، یو مراره زوی د ربیعه دی. مراره زوی د ربیعه دا 3 واړه صحابه کرام دي او 3 واړه بدریان دي. بدریان صحابه دي او ډېر د دوی پایې خلک دي. دوی نه دي تیري. دا 2 مشران خو خپل غږ نه کوي. مراره زوی د ربیعه او بل مثال هلال بن امیه دا 2 اکابرین غږ نه کوي. او کعب بن مالک خپل پوره حدیث بیان کړی دی. او دا چې تاسو بخاري وایئ یا حافظ ابن کثیر ګورئ نو 2 پاڼې پورې خو زه به یې درته خلاصه په 15 منټه کې تاسو ورته ښه متوجه اوسئ. کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه د خپل پاتې کېدو وجه داسې وایي دا غزا نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوله نو مخ به توری کولې امیر ته اوس ویلي دي او دې کې سفر ویلي چې بن لسفرو ته ځو او ځان ښه تیار کړئ او ځان ښه برابر کړئ. او زه بالکل صحت په لحاظ سره ډېر ټیکې ما او 2 اوښې مې تیار ساتلي دي. ښې تیاري وکړي چې داسې ما سره چېرته 2 اوښې د کار مخکې په یو غذا کې دي وایي په دې کې را سره دي او ښه سازو سامان برابر دی. او زه هم نن ځان سازوم او نن سازوم او په دې کې وخت را نږدې شو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او صحابه بس لنډه دا روان شو. چې روان شو زه ما ویل زه خو چا کېم نن به سامان دا کومه سبا به لاړ شم. نن مې مونه کړم بیا سبا بازار ته چکر یې وام راوام اډو مې نه کړم. په دې کې 3 واره شوله. بس داسې وشوه چې پیغمبر خدا به خفه شوی. بس زه پوه شوم چې زه خو پاتې شوم او چې روزه ما د مدینې کوڅو ته نو یا خلک به نظر راشي هغه خلک به نظر راشي چا منافقان دي ښکاره او یا ماشومان دي او زنانه دي او ضعیفان او بیماران خلک داسې معذور خلک راکېږي او زه ښه جلد یم او کلک یم. خلاصه دا ده چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم لاړ دا تکلیفونه برداشت کړه. واپس چې کله راغی او خلک راغی او عذرونه ورته پیش کړه او ما چې کله پیغمبر خدا دغه شنو ډېر عذرونه مې ځان له ساز کړه ما دا ټول به ویم. خو بیا چې کله د پیغمبر خدا صلی الله مخې ته رالم پیغمبر خدا داسې مسکی شو ورته چې ته هم نه وې راغلی ته ولې نه وې تللی. ما غږ ما ویل چې د الله تعالی پیغمبره که زه چېرته د دنیا د یو بادشاه په مخکې ناست وې نو ما له خدای دونه جدل را کړی دی یعنې دومره قوتي استدلال ما له الله را کړی دی چې زه به هغه نه به ما ځان خلاص کړی. خو که تا ته دروغ ووایم نو سبا به خدای پاک قرآن نازل کړي او زما دروغ به تا ته ښکاري. زه سبا تا ته خبره کوم چې په دې غزوه کې ما ته هېڅ تکلیف نه و بس هسې پاتې شوی په نن او په سبا کې پاتې شوی. نبي علیه الصلاۃ والسلام وویل چې پاسه چې خدای څه فیصله وکړه خدای فیصلې ته انتظار زه پاڅېدم زما قوم ټول ما پسې راغی چې د خدای بنده خلکو 80 کسانو عذرونه پیش کړو پیغمبر خدا ومنل او الله ته خپل دعا وکړو ته وتایي کوي چې تاسو چلو وزې ډېر شو ما بیا مې تاسو کو چې بیا وشو چې زما په شان خبره چې ته بشران کې چا کړی بل چې 2 اکابرین بدریان صحابه دي هلال سید امیه او ابل سو او مراره زوی د ربیعه دی. دا 2 اکابرین صاحب خبره ما چې دې په دې کې باندې پر اسوه حسنه ده بس ټیک نه وای. نو پیغمبر زه به جمعه ته راووتم اته خو سپینګیري وي په کور کې ناسو جړلې او زه خو جلد او ځوان وم زه به راتلم بار راوتم جمعه زه ارمانځه کې وم چې زه به رالم نو ما به پیغمبر خدا السلام علیکم یا رسول الله نو زه به کتل چې دا شو دې خدای کې سلام. نبی رسام اعلان کو چې دې درو کسان سره بایکاټ موږ څخه بایکاټ بیا زبراله پیغمبر خدا او په مازه باندې ودرې د مازه کې متکل غری کتل چې
چې دې ما ته ګوري که نه زه منظور پیغمبر خوا ما ته کتل چې ما به سلام ګرځوی ما ته نه کتل به دا شپې ورځې تېرېدلې بیا نبي علیه السلام اعلان وکړو چې درې واړو ته جواب ولېږي چې ښځې د ځانه جدا کړي نو هغه دوه زما سپین ګیري ملګري چې وو ډېر زیات کمزوري وو د هغې هغه ښځې لاړې هغوی ته ویل چې خو د هغه ورځې نه چې پاتې شوي په ژړا پراته دي ډوډۍ هم نه خوري او د ښځو نه خبر هم نه دي او د څوک یې د خدمت نشته که ته ایجاد کړې موږ به له خدمت کوو پیغمبر خو صحیح کوئ ما پسې خلک راځي ته لاړ شه ته هم پیغمبر خوا سوال وکړه ما چې یا پیغمبر خوا مني او نه زه ځوان سړی یم ځان ته به دا کار پخپله کوم او ښځې ته یې ځان لار کړی لاړه چې کله الله فیصله وکړه بیا به راځي په دا حالات داسې شروع دي په دې کې زما د تره زوی دی او ډېر محبوب مې دی مین مې ابو قتاده راته نوم دی هغه په باغ کې ځان له لګېدی هغه پسې باغ ته واوړېدی په دیوال ورته مې وویل السلام علیکم هغه ما ته جواب نه راکړي وایي ما ورته وویل چې ابو قتاده ستا په رب باندې قسم وي چې ته دې نه خبرې زما د الله او رسول سره مینه ده ستا دې په خدای قسم وي ته دې نه خبر نو ما ته دونه ویل چې الله او رسول به خبرې سره نه بس ایسته په سخت خفګان کې راغنه راواوړېدم او بازار ته راغلم بازار کې یو نبطي راغلی دی د شام نه او د غساني بادشاه کاغذ یې راوړی دی زما په نوم باندې او چې دی وایي چې هلکه کعب بن مالک څوک پېژني کعب بن مالک خلک به راچل زه بازار کې ګرځم نبطي ما پسې راغی زمیندار ما ته خط راغی چې خط ما وکوتو نو په خط کې دا لیکلي چې موږ ته دا رارسېدلې چې ستا صاحب ستا ډېر لویه بې قدري وکړه او ته خو ډېر د کار سړی او ته راشه موږ به تاله ډېر لوی مقام درکړو کعب وایي چې دا مې ولیدو نو بس ومې ژړل چې ای زما ربه زه داسې شومه چې اوس کفارو په ما کې ته مې پیدا شو ومې ژړل او رالم او کاغذونه اور ته واچو تنور بل او بیا پنځوستم سهار دی په خپله کوټه باندې ناست یم لمونځ مې کړی او ناست یم پریشان څنګه چې قرآن وایي چې وضاقت علیهم الارض بما رحبت وضاقت بهم انفسهم څنګه چې قرآن وایي دقه شومه زه بس او په دې کې آواز راغی نبی علیہ السلام تر شپې وحی رالاو دا وحی نازله شوه او د ام سلمې رضی الله عنها دا دغه چې و نو دا کعب بن مالک سره ډېر خاص دغه و نو د هغې کله شپه وه نو هغې ویلې چې خبرو مې نه هغه ویل چې نه مې خبره وه موږ هم د کار وځو اوس به ټول خلک را دي مکې سهار به د منطق کې خبره وکړو نو هغه په ما پسې چې کله هغه ځای نه یو په اس باندې سور سړی راځي او یو سړی ډېرۍ ته وښوده د سلعې غار ته وښوده او چغې کړي چې ای کعبه ستا دغه منظور شوه توبه نو بس ما هغه جامې ویستې نور جامې مې چا نه وغوښتې نور مې نه وې دغه والا د دغه والا چې و اواز وایي تېز و د اس نه نو لکه لومبۍ زیری هغه راکړه چې تا له دوه درې کسان زیری درکړو لومبۍ به هغه لومبۍ ته به یې ورکړې نو هغه جامې مې هغه سړي له ورکړې او را روان شو جومات ته راغی چې راغی پیغمبر خوا ناست دی خو دا مخ مبارک یې داسې پړقېږي او دا چې به کله پیغمبر خوا خوشحالۍ خبر و نو هغه دا مخ به وسپناره و دا مخ یې پړقېدل پیغمبر اسلام زه رالم اوس ما چې د الله طرفه که د پیغمبر خوا ته چې د الله طرفه هغه وشو او په صحابو کې یو صحابي را پاڅېده ما له په منډه راغلی ما له یې مبارکبادي راکړه وایي عمر بر به د ده دا احسان زه هېر نه کوم او بیا بس ما ورته چې د الله پیغمبره زما ډېر مال دی او څه حصه زه د الله تعالی په دای کې وضع کوم نو دا هغې ته اشاره ده چې دا دریو کسان داسې اوس قرآن وایي چې واخرون نور درې کسان دي مرجون لامر الله چې رستو کړی شوي دي فیصلې د الله ته هلال ابن امیه ته مراره زوی د ربیع او کعب بن مالک درواڼو ته پیغمبر پاڅوي چې الله ستاسو څه فیصله وکړه اما يعذبهم یا به ورته الله عذاب ورکړي و اما یتوب علیهم او یا ورته قبول د توبې کوي والله علیم حکیم الله پوهه حکمت والا دی اوس په دې منځ کې بله خبره
واتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ابو عامر الراهب یو پیرو په مدینه کې او ډیر لوی خطرناک سړی و. پیغمبر خدا ورته ابو عامر راهب نه وایو، ابو عامر فاسق ورته. هغه پیغمبر خدا ته په موقع کې ویلي چې چرته به در پسې د کفار یو فوج نه راځي مګر زه به ستا خلاف شامل یم. کله چې بنو مستلق فتح شو نو شام ته وتښتېدل. زه یې ورک شه که نه جزیرة العرب کې نو شام ته وتښتېدل. او چې ته نو دلته را خپل لاګیانې چې کوم په مدینه کې د قبا خوا ته هغې ته یې وویلې چې جومات به ساز کوي، د جومات په نوم به یې واډه سازه کوي، خپل ملګرو خپل میټینګونه کوئ او د جومات په نوم باندې به یې سازوئ. او د زما او د شام د بادشاه نه او د روم نه فوجونه ده پسې راولمه او محمد او د ملګري دي کلي نه شم. نو دوی دلته جومات ساز کو او دا نبی علیه الصلاة والسلام روان دی بل ځای ته چې یا رسول الله مونږه د مسجد قبا خوا ته په خپله محله کې یو جومات ساز کو، د بیمارانو دپاره هم ساز کړو او زنانو دپاره د ماشومانو دپاره په باران کې پکې مونږ مونځ کوو. نو تاسو راشئ او په هغې کې افتتاح راله وکړئ، د جومات افتتاح وکړئ. نبی علیہ السلام انشاءاللہ انی علی جناح سفر، زه په سفر باندې د تبوک ته روان یم چې واپس شم زه پکې مونځ کوم. نو چې په لار راته نو الله ورته دا ووایه دا دې ورته کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دوی بیا راغلل. نبی علیہ السلام وځئ تاسو او نبی علیہ السلام صحابه کرام دا جلد صحابه دا لاړ شئ جومات ته لټې لوټې کوي او اور به ولګوئ ویسېځئ او دا هلته که دا قمې دا مات بوتلې وي دا پکې ور واچوئ، خزلې مزلې پکې واچوئ. دا جومات نه و، دا د خدای د دشمن دپاره مورچه سازو شوی دی. دا مسجد ضرار دی. اوس هم که یو جومات دې دپاره خلک سازوي په دې نیت باندې، د بل جومات خوا کې په دې نیت باندې چې بس خو جوماتونه ډېر دي، جوماتونه ډېر ښه دي خیر دی، او که په دې نیت سازوي چې د هغې جمع پرې کمه شي نو بیا به دا د مسجد ضرار په حکم کې راځي. زموږ کتابونو کې کړي لا تقوموا فيه ابدا. نو وایي والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، هغه کسان منافقان چې نیولې وو مسجد ضرار لره. ضرار ورته ځکه وایي للضرر بالمسلمین وکفرا او دپاره ډاډه د کفر دپاره وتفریقا بین المسلمین او دپاره جوړاوالي راوستلو په منځ د مؤمنانو کې چې دا محله به دوه ځای شي. وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبله، وارصادا او یو تیارګاه او دغه چې کوم دی مورچه او ځای د رصدګاه چې ورته ویل کېږي. مرصد اوس ما ترجمه وکړه تا کمینګاه دپاره د هغه سړي چې د الله او د رسول سره جنګېږي جنګېدلی مخکې نه چې ابو عامر راهب دی. وليخلقن خامخا دا کسان دا قبا والا دا تربوران به قسم خوري تا ته پیغمبره چې ان اردنا الا الحسنى، زمونږ اراده خو برې نه کوه. والله یشهد انهم لکاذبون، الله ګواه دی چې یقینا دوی دروغ وایي. لا تقم فیه ابدا، او نه درې ګورې پر جومات کې چرم ګورې. لمسجد اسس علی التقوی من اول یومنا، خامخا جومات چې DPC شوي ده په تقوا د الله باندې د اولې ورځې نه چې مسجد قبا دی. احق ان تقوم فيه، ډېر حقدار دی چې ته دې پکې ودرېږي. فيه رجال، په دغه مسجد قبا کې سړي دي یحبون ان یتطهروا، دوست ګڼي چې ځان خفا کړي. والله یحب المطهرین، الله دوست ګڼي ځان خفا کوونکي. دا نبی علیہ السلام لاړه قبا جومات کې ودرېدو. اے قبا والو، الله ستاسو صفت کړی دی چې بری کې سړي دي ځان پاک ګڼي. دا تاسو څنګه ځان پاکوئ؟ هغې ویلې چې موږ چې په کاڼو باندې ځان کوچ کړو نو بیا په اوبو ورپسې استنجا ویلې همدغه دا کار کلک دی. افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله ورضوان، پس هغه څوک چې کېږي بنیاد د خپلې آبادۍ په تقوا باندې د جانب د الله او پر ضامندۍ د الله، خیر دا ډېر غوره دی. امن اسس بنیانه، که نه څوک چې کېږي خپل بنیاد علی شفا جرف نهارن، په غاړه د کمر راپرېوتونکي باندې. شفا غاړې ته وایي، جرف کمر ته وایي او هارن راپرېوتونکي ته وایي. په غاړه د کمر راپرېوتونکي هغه خیر کړی دا خوړي نو دا لاندې دا ځمکه خوړه هغه سیلاب وړي نو پاسه را کمر لړي درازه کمر راوځي
نو پنهار به فی نار جهنم پنهار به پس پریوزیدا دا جدا دا کمر فی نار جهنم پنهار به پنهار معه پریوزیدا د سرا په اور د جهنم. مطلب دا دی چې دا خلق اور په دنیا کې پیغمبرو لګاو او دا کسان به الله تعالی دا جمعه سره اور ته ورچي. والله لا يهدي القوم الظالمين. الله خون نه کوي قوم ظالم ته. لا يزال بنيانهم همیشه وي د آبادی دوی الذي بنوا کوم چې دوی ساده کړي واري بدن په قلوبهم شک یاره ګوره چې جمعه دی اوسې او لا اوس په ډیرانو نه چي. الا خبردار انت قطعو الى انت قطعو تر دې چې کټ شړو نبی مردار شنواله به پاتې دا يرشي. والله عليم حكيم. الله هو يا حكمت والا. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. دا نبی علیہ السلام د هجرت نمخ کې د هجرت امیدو نو د انصار د مدینه ټولو خلکو سره به په دې مینا کې کیفون ته ورته او دعوت الله به پیش کوو. د مدینې د انصار سره یو کال شپږو کسانو سره په عقبه باندې په مینا کې هلته ډېرۍ ده د جمره عقبه چې ورته وایي د هغې خوا ته ده. په دې د پاسه یو نیمه بجه ده د شپږو انصارو د مدینې سره پیغمبر خدا میټینګ وکړ او هغې یو قسم له مسلمانان شو هغې ته چې تاسو هلته کار شو. بل کال لا اویا کسان راغلل. نبی علیہ السلام په هغه ټیم باندې د شپې یو نیمه بجه ده او په عقبه باندې میټینګ دی د اویاو کسانو سره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل چې زه به درځم ویل او بس تاسو راشئ. عبدالله زوی د رواحه رضی الله تعالی عنه کوم چې په موته کې بیا شهید شو کمانډر او شهید شو هغه عبدالله زوی د رواحه رضی الله تعالی عنه ورته ویلي چې د الله پیغمبره ته خو به راځي خو موږ ته خپل رب شرطونه ووایه او خپل شرط راته ووایه چې ستا به څه شرط یې او ستا د رب به څه شرط یې. نبی اکرم ورته وفرمایل زما د رب شرط دا دی چې زما رب به یو ګڼی او شریک به ورسره نه پیدا کړي. دا زما د رب شرط دا دی او زما شرط دا دی چې زما حفاظت په هغه طریقه کوئ چې د خپل ځان په کومه طریقه باندې کوئ. زما دا یو شرط دی زما حفاظت به کوم چې د الله دعوت وشنو او عبدالله زوی د رواحه رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې د الله پیغمبر ستا او ستا د رب شرط خو موږ واورېده او موږ ومانه خو چې دا شرطونه موږ ومنو نو په ما ده نه زموږ د انصارو د مدینې لپاره به څه نو نبي اکرم ورته وفرمایل فلکم الجنه ستاسو لپاره به جنتي. عبدالله زوی د رواحه رضی الله عنه فرمایل یا رسول الله لا نقیل ولا نستقیل. زمونږ تا سره وشوه نه بیا موږ ماتو نه به راسه ستاسو له طرفه ماتېږي. زمونږ له طرفه انصارو طرفه راسه ستاسو ستا د رب سلام ماتو. نو دا هغه معاهدې ته اشاره کوي. ان الله اشترى من المؤمنین یقینا اخیستی الله د مؤمنانو نه انفسهم ځانونه د دوی واموالهم ومالونه د دوی په څه عوض کې بان لهم الجنه په دې چې د دې دپاره به جنتي د دې دپاره به جنتي. سړي خیال دی په هغه بیع باندې چې رحمان بادشاه او الله رحمان پای کې بایع دی او مومن پایږي کې نه الله چې کوم دی مشتری دی او مومن په دې کې بایع دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې هغه بیع سازونکی دی. اگر رشتري آسماني کتابونه دي چې په کومو کې دا لیکل شوی ده دا ډېره اوچته بیع ده دا ډېره غټه بیع ده. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. سړی داسې وایي کنه شهید مشترى والمشتري رب الورى شهید مشترى والمشتري رب الورى
اسمانه جنانه والمصطفى سمساره. شهید المشترى شهید خرج شوی دی، والمشتری رب الورا اغستون کې دا ټول مخلوق رب دی. او جنانه اسمانه جنانه پیسې داږي چې دي جنتونه د الله دي، اور سازون کې باغی کې جناب محمد رسول الله دی. سمسار اصل کې دلال توای چې د بای او د مشتری خبره سازي په خپل کور کې. یقاتلون فی سبیل الله جنگی کی بدی پلار د الله کې، فیقتلون ان دی بوجد کفار الله ويقتلون دی بشیدان کی بدلار کې. وعدن علی حقا دا وعده دا په الله باندې حقا دا په کوم کتاب کې لیکل شوی دا؟ په تورات او انجیل او قرآن، په دریو عظیم آسمانی کتابونو کې لیکل شوی دا. ومن اوفى بعهده سوق ډیر وفاکو ډیر سوق وفاکون کې په خپل وعده باندې الله نه. الله چې چا سوادو کی دا الله نه هیڅ په ایفا کې زیات بهتر نشي کېږي. فاشتروا فاستبشروا ببيعكم، پس زیر حاصل کړئ په خپل بیع مسلمانانو. الذي اغبيع بعيتم به، چې پای تاسو بیع وکړه خپل رب سره. وذلك هو الفوز العظیم، دا کامیابی لویه. التائبون العابدون، د مؤمنانو صفاتونه الله کوي. التائبون العابدون امدح التائبون یا هم التائبون، دا مؤمنان توبه استون کی دی. العابدون عبارت کون کی دی. الحامدون ثناوین کی دی الله. السائحون معنا چکری وون کی دی د جهاد لپاره. الراکعون رکوع کون کی سائحون یو ترجمه صائمون دی. والراکعون الساجدون اور رکوع کون کی سجدہ کون کی منذ کون کی دی. الامرون بالمعروف حکمون کون کی دی پنے کو باندې. والناهون عن المنکر من کون کی دی د منکراتنا. والحافظون لحدود الله او حفاظت کون کی دی د پابندو د احکام د الله. وبشر المؤمنین زیر ورک مؤمنان تا. ما کان للنبی والذین آمنوا، ممکن ندی د پیغمبر د پاره په امکان شرعي سره د مؤمنانو لپاره ان یستغفروا للمشرکین، چې بخنه وغواړي د مشرکانو لپاره. ولو کانوا اولی قربا، اگر کدا خاوندان د خپل ولی د مشرکان. من بعد ما تبین لهم، پس هغه چې خوازی حش مؤمنانو ته چې انهم دازم خپلوان اصحاب النار دا اور ولادي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله تری وفات کېده ابو طالب، نو نبی علیہ السلام خواته راغی. خواته ابو جهل ناس دی او ابن ابي دغه ابي ناس دی، دا دواړه خبيثان ناس دي. نبی علیہ السلام ورته وایي تر دا کلمه وایي د الله سره بستاره لپاره جګړه کوم، تا به خلاصه کلمه راته وکی وایا. ابو جهل ورته وایي خا ته د عبد المطلب دین پرې دی، دا خلیه د عار خبره ده. نو علماء وی اختار العار على النار. آخری خبره د نبی علیہ السلام د تربت قسمت داوا چې انا على ملت عبد المطلب، انا على ملت اشیاخی. دا الفاظ نبی علیہ السلام ډیر خپه شو او ویلي چې هغه پوری بدل تر بخنه واړ ما سره ډیر احسانات کړی، ما یو دفاع وی چې سو پوری خدای مونږ کړی نه. نو جو آیات نازل شما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا. تریو من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب النار. او سوال پیدا شو ولدا ابراهیم علیہ السلام د ازر کافر لپاره دعا نه کړی. وما كان استغفار ابراهیم لابيه، نو بخنه غوښتل د ابراهیم د خپل پلار لپاره الا عن موعده وعدها، مگر د وجه وعدینا ور سره کړی وای یهود د پلار سره کله چې په هجرت را روانې ده ور پلار هغه پورې بدل بخره واړه چې خدای منه کړی دی. فلما تبين له کله چې ابراهیم ته خواجه شو چې انه عدو لله، دا خو کټر دشمن د الله دی. تبرأ منه به اعلان د بیزاری کو د پلار نه. ان ابراهیم الاواه حلیم، یقینا ابراهیم ډیر افسوس کوونکې او ډیر بردبار انسان. د دې بردباری او د دې ډیر نرم قلبی د وجې نه پلار لپاره دا کار کړو. او چې کله الله تعالی دې پوه شي دشمن د الله دی نو به ته نه کلاش دغه سیدا په دلیل کې تنه پیش کوله.
وما كان الله ليذل قوم ندي الله چې گمراه کی قوم لرا بعد ایسو هداهم پس هغه چې الله ورته خونه کړی حتا يبين لهم ما يتقون حتا چې بیان کی الله دې تاګه کارونو خبرې چې دې ځان بچ کی داګینا ان الله بكل شيء عليم یک الله پار سبانی پوهه دې ان الله له ملك السماوات والارض یقینا الله در پار حکومت اسمانو رزق کو یحیی و یمیت ژوند کول کوي مړ کول کوي وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم نشت استاو پارا سوا د الله نه سو دوست ولا نصير نو سو مددگار لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب الله عليهم انه بهم رؤوف رحيم لقد تاب الله على النبي یقینا قبول د توبې کړي الله په پیغمبر باندې او مهاجرینو انصارو هغه کسان باندې تبعو چې پیغمبر تابعداري کړي په هغه وخت کې چې جنگ دا جنگ دغه د سختۍ دی من بعد ما کادا پس هغه چې قریب وا یزيغ قلوب فريق چې کاغشي زونه دی وډلې منهم دینا ثم تاب الله عليهم بقبول ذنوب الله انه بهم رؤوف رحيم یقینا د الله په دی باندې به اندازې زیات مهربان دی دا د پیغمبر خدا باندې توبې خبره او په اکابرینو باندې توبې خبره دا دې لپاره وکړه چې دا کوم کسانو توبه قبلي کې چې دوی یو قسم دلجویي وشي وعلى الثلاثه الذين خاص کر باغ دریو کسان باندې خلی پوچی رستو کړي شوی په سره د الله تا حتا اذا ضاقت عليهم الارض حتا چې تنگ شو زمکه پر درې وانه باندې بیمار حبت سرات پر اخیر زمکنا وضاقت عليهم انفسهم او تنگ شو په دی باندې ځانونه زوی ما او دغه وای کامل مالک وای څنګه چې قران وای د را باندې زمکه تنگ شوی او د خپل نفس را باندې تنگ شوی وظنوا الله ملجا من الله او دا یقین راګی چې نشته غیر پناه د الله نه الا الیه مگر الله تعالی ثم تاب علیهم بالله قبول پر دریوانو کو لیتوبوا دی پر شي توبه تایب شي ان الله هو التواب الرحیم یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین ایمان والو یریږي د الله نه او شی درشتنو خلکو سره د دنیا کې به اوسېږي دا او بیا په زمانه د دروغ راغلي پیغمبر راوي چې خیر القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم پیغمبر خو زمانه د رښتیا او دا ورپسې صحابه زمانه تابعون زمانه د رښتینو زمانه دا ثم يفشل الكذب بیا به دروغ خارشي دروغجن زمانه دي او دا ټول دروغجن خلق دي مؤمنانو تاسو بچا سره وانیږي ایمان والو یریږي د الله نه شي مرګري د رښتینو خلکو او ومن اصدق من الله قيلا بل رزم ویلو ومن احسن ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا دعايات راغلو ما كان لاهل المدينه نديم اوسته چلو شو چې د بدر د تبوک په غزا کې چې کما مزمت بیان شدا خلکو چې جهاد نه پاتې شي نو مؤمنانو دا ضروري ویلي چې چرته جهاد یو پیغمبر هوا بخپلې او کسریه موږ ټول زو او چې ټول زی پیغمبر هوا پاتې کیږي ځان لا زګار سره زما ته خو دا خو موږ واوریدل نو قران نازل شو چې جهاد یوازې دغه ته نه وایي چې ته تور وایي جهاد علم زکولم دي چې تاسو ټول لاړ شئ او پیغمبر هوا ځان نه ځنه به علم څوک زکي یو جماعت ته پتا شو کې دلته هی یا که پیغمبر خدا دین او تاسو ورسره یو جماعت لاړ شي د جهاد لا او نور دلته پاتې شي چې هغه واپس راشي کله هم ساتل پکاري دایم یو مسله ده دایم او دام یو عام حکم دی وسو چې د هر غټ کلینا یو وړوکې جماعت دی لاړ شي او دې دین زده کې دې مدرسو ته دی لاړ شي او چې په واپس راشي د خپل مشران کشران دی او یری زمونږ مصیبت دا دی چې دې ګټو ورو درځګاونو ته خلک لاړ شي الته قران او سنت دکی چل تراشي هغه د کلی امام شي بیا امام هغه امام کې دا شی دی چې دې په ټول مقتدیان ته په یو د زرګور یو ټول یو ته خاندي بل ته وکړي قریب یو وایي بل خپکیږي کړي امام صاحب یو سور دی په ځل تنګي باندې بدعاتونه خدادو کی خو بیا یو شروع کی بس به ایسا محوش بری بدعاتو او چې سعوام وینو بس هکه چې سعوام وینو په دې مخ ورځ ما مرګره مو سبتین نور مریان مرادي نو خبرې کوي نه اته یو سړي خلکو څخه غړي وډي ویل نو
ما غوږونو ته د تکلیفي وایي که نه خلک یار ویل شو ویلې ما زه به ته ویم صبر وکړه زه امام نه یم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین ما کان لاهل المدینه ندی مناسب د مدینه والو د پاره ومن حوله کوم چې چاپیره دي ګردي من العرب باندې چاونا اي تخلفوا رسول الله چې دی رسول پادشي پیغمبرنا ولا يرغبوا او دا ول جای نه چې دی مينو کی په بیان په خپل نفسونو عن نفسه متجاوز د نفس پیغمبرنا ذالک بانهم دا بسود دی باندې چې دا صحابه او دا بودوان لا یصيبهم ظمأ نرسیدویتا یو تندا ولا نسب او نستړیواله ولا مخوص نو لگا فی سبیل الله په لار جهاد کې ولا يتقون موتعا او نه پیمال کوي دوی یو ځای د پیمال کولو دوی په یو ځمکه د کفارو باندې قدم نږدي یغیظ الکفار چې کفار باندې خپکیږي زه دلته یو خبره کوم تاسو ورته سوچو کوي ولا يتقون موطئا دوی قدمونه نږدي په یو ځای باندې یغیظ الکفار چې کافر باندې خپکیږي نو پته ولګي دا کته په دې ځای باندې قدمونه نږدي چې کافر په نه خپکیږي نو پاګي دغه رسو چې کوم بدل دی دا نه ملاوي تاسو ورته ګورئ ولا ينالون من عدو نيلا او نه حاصل دا مجاهدين د دشمن نه حاصل ولا الا كتب لهم به عمل صالح مگر کله کې د مجاهد لپاره په دغه باندې عمل صالح دوی نرسي دوی ته تندا مگر ثواب به ملاوي ستړیواله مگر نسبه ملاويږي او لګه په لار د الله کې مگر دتبا چې کوم اجر ملاويږي د په یو ځای قدم نګري چې کافر په غوسه کیږي مگر دتبا اجر ملاويږي د کافر نه حاصلې نه مگر دتبا په دغه باندې عمل صالح حسابيږي او د الله بدل ورکړي ما دین دا خبر استلې دا چې په کومه کار تکایید دین او کافر په نه بخښ کوي دا پورا کار نه دی او چې کله تا کم کار کوو کافر دې په لار کې رکاوټ سازي دا پوره پښلا پورا کار د اسلام دی دا پورا کار د دین دی ځکه وایي ان الله لا يضيع اجر المحسنين یقینا الله نزای کوي مزدوری د نیکانو ولا ينفقون نفقه صغيره خرج کوي یو نفقه وړه ولا كبيره یو غټه ولا يقطعون واديا علماء دي عبد الله بن عباس غالبا وایي یو کجوره صدقه دی وا چې و کجوره راوالي او څوک دې په روجان ماته کې وا بس ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا ندي کټکي او خړګي لرا چې په خړګي باندې خوشي الا كتب لهم مگر لیکل کېږي دوی لپاره ليجزي الله احسن ما عملوا ما كانوا يعملون دې لپاره چې بدل ورکړي الله دې به تر هغه چې عمل کوي وما كان المؤمنون لينفروا كافة دازه ندی ممکن د مؤمنانو لپاره چې وزي په جهاد پس ټول یا په علم پس ټول فلولا نو ټول وتل نشتا نو فلولا نه پر من کل فرقه منهما ولنوزي یو جماعت ورکه د هرې ډلنا فلولا نه پر من کل فرقه منهم طائفتنا ولنوزي د هرې غټ ډلې د دوینا طائفتون یو ډله ليتفقهوا في الدين چې مهارت حاصل کی بدین کې د مدرسو ته لاړ شي او په دې کې علم زده کی ولينذروا قومهم او کله چې واپس راشي او یې خپل قوم لرا اذا رجوا الیهما کله چې واپس شي خپل قوم ته هغه چې سم درسه کې زده کړی دي هغه هدایات او تعلیمات چې خپل محققین استادان نه زده کړی دي خدا ترسو استادانو نه او حق پرستو استادان نه زده کړی دي اکل قوم مخې ته کیدي لعلهم يحذرون کې دې شي چې دا کلیواله او یریږي یا ایها الذين امنوا ایمان والو قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وجنگي گئی دا غوسا چې نزيدي تاسو سره کافرانو نه اول حکم داده چې کم کافر درته په سرحد پروت دی اول بده جنگي او چې دا یو ورپسې مزید شي ولجو به کوم غلظا او ادمو می پتا سو کې سختي لرا مومن دی پتا سو کې دا کافران سختی محسوسه کی چې دا مسلمان خډیر قوي او مضبوط دی او ډیر کلک دی نو د سیروګي بنه راکته کې دسي او خپل په ځان پورې نه راکاږي یو جوان الکته ته خپل راکړي او تمہار په ډیر راوچته کړل خپل والا پیوځه کا ته خپل راکاږي ځان پسې به تاسو کافر یې راوي
مونږ خو ورته سلامونه کوو السلام علیکم او سلوټونه ورته کوو وليجدوا فيكم غلظة ودي مومي پتاسو کې سختی واعلموا ان الله مع المتقين هو شيء يقينا الله د متقين سره دی واذا ما انزلت سوره کله چې نازل شي یو سورت د قران فمنهم من يقول نوزل د منافقان نازل چې وایي ايكم زادته هذه ایمان استهزاء کوي کم یو تاسو نه زیات کدي آیات ایمان دی وایي چې قران نازلي کوم سره ایمان زیاتی مدا منافقان وایي مسلمان ته دی آیات تاسو کم یو ایمان زیات کوي فاما الذين امنوا فسرچ ایماندار دي فزادتهم ایمانا زیاته دوی را ایمان په اعتبار د مؤمن دي سرا وهم يستبشرون او دوی زیری حاصلې واما الذين في قلوبهم مرض هغه کسان چې دغه پړون کې بیماری د نفاق دا فزادتهم رجسا الى رجسهم زیاته دا آیاتونه د قران ګندګي د دوی ته دا قران الرجم کله کوي هغه دا خو زبردست نسخه ده خدا کله الټا اثر کوي چې دې ته په خنه زرو نه ګوري صحیح استعمال نه کوي به سره خرابوي وما تو مرشد دی وهم کافرون حال دا چې په حالت کفر کې وي او لا يرون اي نه ګوري دا منافقان چې انهم یبتدون فی کل عام مره او مرتين دی باندې ازمائش او ابتلا راځي په هر کال کې یو ځل یا دو ځلې ثم لا يتوبون به دي توبه نه واسي ولا هم يذكرون او نو دي په نصيحت قبلای و اذا ما انزلت سوره کله چې نازل شي او سوره او پای کې د منافقانو باز شروع شي نظر باز ملا باز وګوري باز منافقان باز دا بازي باز سي وګوري هل يراكم سوکونه لګا هل يراكم اي ان تاسو سوکو یعنی موږ چې کله وغلې پاسما څوک برته ګوري ټینګې دې نشم یو پړق به مې کړو په شرمونو به شرمې د رسول الله په مجلس کې راځي منافق او رسول الله قران وایي او دی وایي چې چوبه زما ټینګې دې نشم سمون سره په بیا دی واپس شي نظر بعض من بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم نوالي الله تعالى زنوي بانهم قوم لا يفقهون دا سودي چې دا قوم دې نه پوي لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول یقینا راغلی تاسو ته پیغمبر من انفسكم د ځانونو تاسو نه قریشي دي نو قریش او د عربو نه راغلی او یو بل نسخه شته من انفسکم راغلی تاسو رسول ډېر قیمتي رسول راغلی تاسو ته عزیز علیه لرا ګران دا پاګه باندې معنیتم هغه کار تاسو په مشقت کې ګرځي حریص علیکم او ډېر حرص او بي صبري کوي په تاسو باندې په مؤمنانو باندې علیکم بالمؤمنین ډېر حارس ته په تاسو باندې یعنی په مؤمنانو باندې رؤوف الرحیم ډېر زیات مهربان دی نو ګران دی په دمه انتم کوم شی چې تاسو باندې بوج راځي هغه پاغه شکل پیدا کوي په پیغمبر باندې او ډېر حریص دی په تاسو باندې ستاسو مبارکي چې د نومي خیر وي چې زماري امتي وکړي وبالمؤمنین رؤوف الرحیم او په مؤمنانو باندې بیا اندازې مهربان زیات مهربان فإن تولوا کدوی اعراض کوي دا منافقان مخړی په قول ته ورته وایا حسبي الله ما د پاره کافی دی الله لا اله الا هو دا وی توحید نشته معبود سوا رضنا علیه توکلتو خالص پر الله میزان سپارلې دي او هو رب العرش العظیم او دا الله رب العرش لوی دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ان شاء الله سوره مشکور کو ان شاء الله